الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. صدر مجلس، اکابر علماء کرام، دغه خاورې محترم او مکرم بزرگانو، مشرانو، غیرت مند مسلمانانو ورونو، نوجوانانو، زد استاذ حدیث حضرت مولانا سید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دے امیر جمعیت علماء اسلام دربالا حضرت مولانا سید احسان اللہ صاحب، دزلی جماعت کابینے، د جمعیت علماء اسلام تحصیل براول، د جمعیت طلباء اسلام تحصیل براول، ذمہ دارانو، عہدیدارانو او کارکنانو، انتہائی شکر گزاریاں چې موږ ملګرو مدارسنا طویل دورانی بند محیط د تعلیمی سلسلے فراغت نباد دو علماء کرام په اعزاز کې دلته ناست موجود حفاظ کرام په اعزاز کې نن د دغه عظیم الشان پروګرام انعقاد وکړلی، دوی ته هم د اعزاز خبره یقینا ده، خو د دوی والدین، د دوی اساتذه کرام له ټولو نه زیات مبارکباد مستحق دي چې له صرف نحو او فارسی نه واخله صحیح بخاری شریف پورې قرآن کریم، وحی الہی، فقہ، اصول فقہ او د تمام فنونو استادان چې یو طویل جدوجہد تعلیمی لحاظ سره د دغو طلباو په تعلیمی نشونما په حواله سره خپل زندگی صرف کړله، معاشرې ته نن د دغو علماء کرامو په صورت کې، د دغو حفاظ کرامو په صورت کې رجال کار ورکړل چې آب د دغه معاشرې مسلمانانو عقیده تحفظ هم کوي، د هغو فکر او د نظریه تحفظ به هم کوي، او د معاشرې چې
زندگی تیرولو پارا یقیناً رہنمائی بے کوي چې کوم ځای دوی ته د اصلاح ضرورت وي نو انشاءالله دغه علماء کرام د دغه معاشرې اصلاح به هم کوي. زه دغو فضلای کرامو ته دا احساس ورکول غواړم چې نن تاسو ته کوم امانت له خپل اساتذه کرامو نه تفویض سوی ده دا امانت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه امانت تاسو ته منتقل سوی ده چې کوم الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړلی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نسبت او د دغه زمانه علماء کرامو نسبت او وراثت نسبت انبیاء کرامو طرف ته کړی ده. نو زنن دعاګوه او د دغو مشرانو په موجودګي کې دغو نوجوانانو په موجودګي کې زه له دوی نه هم دا درخواست کوم چې الله رب العزت د دغه امانت توفیق دغو علماء کرامو ته لاک ساتلو توفیق ورنصیب کړي. دا ډېره غټه ذمہ داري ده او موږ اکابرینو موږ اسلافو چې په کوم اخلاص په کوم دیانت باندې موږ ته دا امانت رسولی ده الله تعالی دې موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ په دغه دیانت سره خپل نوي نسل ته دا امانت منتقل کړو. او زه نن د دغه علماء کرامو په دغه اجتماع کې د ضلع دغه اسلام پسندو ته چې کومو خلکو شرکت کړی ده دوی پاره هم دعا کوم چې الله تعالی دې قدم په قدم باندې دې بدل تاسو ته در نصیب کړي. محترم مشرانو نوجوانانو نن جمعیت علماء اسلام په میدان عمل کې سیاسی محاذ باندې د قوم رهنمایي کوي. د بین الاقوامی ایجنډې د بین الاقوامی سازشو مقابله کوي. هغه سازشونه چې د مونږ عقیدې باندې حمله آور دي هغه سازشونه چې موږ تهذیب خلاف دي هغه سازش چې د مدرسې خلاف دي هغه سازشونه چې د جماعت خلاف دي هغه سازشونه چې د پټکي خلاف دي هغه سازشونه چې د ګیرې خلاف دي د پردې خلاف دي. خو نن تحدیث بن نعمت په طور باندې دا وایم چې موږ اکابر موږ اسلافو کوم نهج باندې د جمعیت علما نسب العین متعین کړی ده. نن په پاکستان کې هغه ایجنډې هغه سازشونه چې دا مخلوق پاکستان ته راروي انشاءالله چې هغه سازشو مقابله مونږ ډټ کر کړی ده او انشاءالله چې هغه سازشونه موږ ناکامه کړي دي. نعرے تکبیر نعرے تکبیر. جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام سر بکب سر بلند حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب. زه خپلو ملګرو ته دا ضرور وایم او د پروګرام په وساطت سره ذمہ دارو خلکو ته هم وایم بین الاقوامی دنیا ته هم وایم چې جمعیت علما دا د جاگیردار طبقې نه
سیاست ته نه دي راغلي، دا د صنعتکار طبقې نه سیاست میدان ته نه دي راغلي، دا د هغو اکابرو او اسلافو سلسله او نسب ده چې کومو اکابرینو او اسلافو فرنګي خلاف په دغه میدان کې جهاد کړی ده. مونږ چې نن سیاست کوو او د فرنګي هغې ایجنډې خلاف یې کوو چې کوم بندې دی پاکستان نه یو سیکولر سټیټ جوړول غواړي، د امریکې یوه کالونۍ جوړول غواړي. موږ په دغه میدان کې سیاست دا جهاد بولو او انشاءالله چې په دغه جهادي جذبې سره به تا ته شکست درکوو. دا نوجوانان، دا سربکف او سرفروش مجاهدین، دا د دغه خاورې غیرتمند مسلمانان، دغو انګریز هم له دغه خاورې نه تښتولی او انشاءالله چې د تا ایجنټان چې په دغه خاورې باندې حکومتونه کوي، تا نماینده په حیثیت باندې انشاءالله چې د تا دا خواهشات په هم په پاکستان کې نیست و نابود شي. لبیک لبیک نعرے تکبیر. قادیانیوں کا جو یار ہے، اسرائیلیوں کا جو یار ہے. محترمو، مونږ ته الله شکر ادا کول پکار ده چې مونږ ته قیادت الله هغه قیادت را کړی ده چې فراست هم لري، سیاست هم لري، نظریه هم لري، عقیده هم لري، عقیدت هم لري. نن بعضی خلق چې په سیاسی میدان کې د دغه قوم نمایندګي کول غواړي، هغو سره عقیدت خو شته خو عقیده او نظریه یې نشته. په مونږ کې هم داسې خلک وو چې دا بیانونه ورکړل چې پاکستان ته اسرائیل تسلیمول پکار دي. نن تاسو وکتل چې اسرائیلیانو په فلسطینیانو، مظلومو فلسطینیانو باندې ظلم او بربریت وکړلی، د هغو زنانو عزت پامال کړلی، د مسجد اقصا عزت خیال نه وساتلی. موږ مسلمانان ورونه شهیدان کړل، زخمیان کړل، خو دلته به چې کومو علماو د اسرائیل تسلیم کولو خبره کوله، تاسو چیرې په ټول پاکستان کې د هغو اسرائیل خلاف یوه مظاهره چیرې وکتله چې دوی په ټول پاکستان کې اسرائیل خلاف مظاهره کړې وي، مذمت یې کړی وي؟ خو موږ د خپلې نظریې او د فکر سره کمیټډ خلک یو. مونږ ته پته ده چې مونږ خلاف څنګه سازشونه کیږي، او مونږ ته الله دا توفیق را کړی ده چې مونږ د هغو سازشو توڑ هم کړی ده. نن اسلامی ملک چې اسلام په نام باندې حاصل شوی ده او مونږ ورته اسلامی جمهوریه پاکستان وایو، د جمعیت علماء اسلام او د مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمه الله مرهون منت ته. کنن مونږ خپل آئین ته اسلامی آئین وایو، د جمعیت علماء اسلام او د حضرت مولانا مفتی محمود مرهون منت ته. نن کمنگ پخپل آئین کے قادیانی غیر مسلم ڈکلیئر کڑای دا دے دو علماء کرامو
او د جمعیت علماء اسلام مرهونی منت ده. دلته عام مجلسونه کېدل چې دا حکومت بین الاقوامی اسټیبلشمنٹ په دې ایجنډې نافذ کړی ده چې د پاکستان سیاست متنازع کی، د پاکستان معیشت کمزوری کی، چې پاکستان دې ته مجبور شي چې پاکستان قادیانی خلاف آئین چې د قانون تبدیلی وکړي، چې پاکستان اسرائیل تسلیمولو طرف ته یو قدم مخته لاړ شي. خو ما ملګرو، ما نوجوانانو ملګرو، مونږ د 2-3 کاله مقابله کړې ده او 3 کاله مونږ دوی خلاف په میدان عمل کې وو. نن زه تحدیث بالنعمت په طور باندې دا وایم چې مونږ دا حکومت په اسرائیل تسلیمولو حوالې سره چې کومه ایجنډه دو پاکستان ته راوړې وه، قادیانی خلاف چې کوم قانون سازی په پاکستان آئین کې موجوده ده، په دې کې نرمی ایجنډه چې دو کومه پاکستان ته راوړې وه، مونږ په دغه دواړو ایجنډو باندې دا حکومت شاته بوتلی، رستو مه بوتلو، او نن مونږ وار ده چې مونږ به یو بل وار پکوو چې د ایجنټانو دغه حکومت چې د کټ پټ کردار ادا کوي، دا به انشاءالله په هغه رنګه چې څرنګه مونږ انګریز له دغې خاورې نه تښتولی و، دا خلک به انشاءالله له دغې خاورې نه تښتو. نو تاسو عزم جواده، تاسو خپل قیادت سره چې کوم کمیټمنټ ته انشاءالله چې د خپل کمیټمنټ باندې به تاسو انشاءالله پرعزمه یو. نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک. محترم مسلمانانو ورونو، الله رب العزت په موږ باندې خاص کرم ده او دای موږ ذمہ داری ده چې موږ کوم جماعت سره تعلق ته موږ به د خپل اکابرو او د خپل قائدینو پالیسی تابعداری کوو. انشاءاللہ انشاءاللہ مونږ به دا دنیا جذباتی کولو کوشش کوي، مونږ ته به اشتعال را کوي، خو مونږ به اشتعال کې نه راځو، بلکې حکمت او تدبیر دا به ملحوظ خاطر ساتو او مونږ ته چې خپل اکابر کومه پالیسی راکړي په هغې پالیسی باندې به انشاءالله مونږ عمل کوو. افغانستان کې که امریکې نه طالب په بارود او په توپک مغزه ګرځولی دي، نو مونږ الحمدلله بې توپکه مغزه ونه ګرځولی دي. مونږ دلته تسلسل د جدوجهد د اسلامی تحریکو د مدارس تحفظ د مساجد او د عقیده تحفظ کوم جنگ چې مو اکابرو کړی ده، جمعیت علما کړی ده، الحمدلله چې مونږ په دې باندې د الله شکر ادا کوو او دا تسلسل به جاری وي. پاکستان چې د اسلام په نام باندې جوړ یو ریاست ده، پکار خدا وا چې د ملک کې ریاست په سطح باندې اسلام په حق کې پروپیګنډه کې ده، خو مونږ حکومتونه همیشه اسلام خلاف پروپیګنډه کړې ده. د مدارسو هغه
خوشنما چهره د قوم ته او بین الاقوامي دنیا نه پټولو کوشش کړی دی. نن په پاکستان کې ہر کال صرف وفاق المدارس زیر اہتمام مدارس نا 75,000 نے زیاد حفاظ کرام تیاری گی، علماء کرام تیاری گی، او مونږ باندې یوه دعوه دا کیږي چې دی د ښځو او د زنانو تعلیم خلاف دي. دا خلک دا علماء کرام د حقوقو د ښځو حقوقو تحفظ خبره نه کوي. نو تاسو نن د وفاق المدارس ریکارډ را واخلئ چې د بنینو تعداد درس نظامی په حوالې سره چوره الکان چې فارغ التحصیل دي هغې نه جنکۍ زیاتې فارغ التحصیل دي. نو مونږ د خواتینو علم علمبردار یو، د تعلیم علمبرداری یو، خو مونږ هغه کلچر دلته قطعا نسو برداشت کولی چې کوم کلچر د مغرب دی. مونږ به د خپل تهذیب دفاع کوو، مونږ به د خپل عقیدې او د دین تحفظ کوو، او دا تحفظ به د مونږ د خپل بقا دپاره کوو. الله رب العزت د مونږ محتاج نه ده، خدای د موږ امتحان ده چې آیا مونږ خپل صلاحیتونه اخ شریعت پاره کوو چې کوم الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی ده، او که مونږ د مغرب ایجنډې نه متاثره کیږو. نو محترمو دا ذمہ داری صرف د دغو مشرانو نه ده چې په سټیج ناست دي او جماعت عہدې ورته حاصلې دي، بلکې دا د هر مسلمان ذمہ داری ده. د هر مسلمان خپل عقیدې او تحفظ پاره دا فرض عین ده چې دی به د اسلام او د شعائر اسلام او د مدرسې او د جماعت تحفظ کوي. نن مدارس اہل مدارس تقسیمولو کوشش کیږي، وفاق په مقابله کې نوی نوی تعلیمی تنظیمونه حکومتی سرپرستی کې جوړول کیږي، او علما تقسیمول کوشش کوي. خو مونږ جمعیت علما دا فیصله کړې ده چې موږ به د دغه سازش هم مقابله کوو. مونږ به وفاق المدارس سره هغسې ولاړ یو چې څرنګه موږ اکابرو دا وفاق د مدارسو دفاع پاره جوړ کړی. نعرہ تکبیر! مدارس کا ترجمان مولانا فضل الرحمان، مدارس کا ترجمان، مدارس کا ترجمان. نن جمعیت علماء اسلام منشور دا ده چې موږ به د مسلمانانو منتشر قوت یو ځای کوو، او هغه قوت به انشاءالله اسلام په حق کې استعمالوو، پاکستان په حق کې به استعمالوو. خو پاکستان کې موجوده حکمرانان دا د پاکستان قوم تقسیمول غواړي، خو موږ به د دغه تقسیم ته نه پرېږدو انشاءالله. زه د تاسو او د خپلو مشرانو چې کومو ما ته دا عزت راکړلی ډېر شکر ګزار یم. انشاءالله چې دا کوم تعلق نن تاسو او موږ ته منتقل سوی ده، دا تعلق په خپل راتلګ نوي نسل ته هم په دغه جذبې او اخلاص سره منتقل کوو انشاءالله. زه د ټولو راغلو
اسلام پسند و شکر گزار یم او دعا گویم چې الله رب العزت موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ د جماعت اخلاص او مینې سره دغسې خدمت وکړو چې څرنګه د دغه جماعت په موږ حق ده انشاءالله چې دا سفر به جاري وي او تر هغه وخته پورې به جاري وي چې کوم وخته پورې موږ په دغه اسلامي ملک کې مکمل طور باندې اسلامي نظام نوی نافذ کړی الله تعالی دې تاسو ټولو ته جزای خیر درکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله د مولانا بجلیګر رحمت الله علیه فرزند